چې یو بنده منښت وکړي نو دا په خپله باندې خوړی شي که نه شي خوړی. یوه مسله، یو بنده دی هغه څه څیز ومنه، که هغه د نغدو په شکل دی، که هغه د خوراک څیز دی، که هغه بل څیز دی، آیا دا دی په خپله استعمالوي، په خپله ترې خوراک کولی شي که نه شي ترې کولی؟ ټیک شوله. د ده رشته دار یې خوړی شي که نه شي خوړی؟ ټیک شوله. رشته دارو کې څوک خوړی شي څوک یې نه شي خوړی. دوه خبرې شولې. مالدار یې خوړی شي که نه شي خوړی؟ مالدار ته ترې ورکولی شي که نه شي ترې ورکولی؟ دوه مسلې شوې. او درېیمه مسله دا ده چې ده منښته وکړه، چیلې ومنو، دیګ یې ومنو، غوی ومنله، ټیک شوله، چې زه به دا لالوم او په خلکو به خورم. آیا د دې قیمت ورکولی شي که نه شي ورکولی؟ څلور مسلې شوې جي. دا به د ننني کلیپ کې تاسو سره شیر کېږي او دا ډېره اهمه مسله ده. زموږ په دې معاشره کې د منښتې متعلق چې عربۍ کې ورته نظر وایي، د نظر متعلق خلک ډېر زیات په غلط فهمۍ کې پراته دي. نو برای کرم دا خبره به په خپل هم زده کوي او دا به نورو مسلمانانو ته ورسوي چې ستاسو د وجې په مسله باندې پوه شي، تاسو ته به الله اجر درکوي. اوله مسله دا ده چې تاسو څیز ومنو، نو آیا دا ته په خپله خوړی شي؟ نو نه، دا واجب صدقه ده. څنګه چې په تا زکات کېږي، زکات واجب صدقه ده. ټیک شوله. دغه شان قسم دی، د قسم کفاره ده، نو هغه ته په خپله نه شي استعمالولی. تا چیلې ومنو، دیګ دې ومنو، دا تا پوخ کړو، نو دا ته په خپله نه شي خوړلی. ټیک شوله. یو مسله خو دا یاد ساته، که تا په خپله وخوړه نو ګوره بیا ستا منښته نه ادا کېږي، ستا منښته کې بیا فرق راځي، نقصان راځي. او دا واجب صدقه ده، دا په تا لازم ده، دا به ته خامخا صحیح طریقې سره به کې. ټیک شوله. یوه خو دا شوه. دویمه دا شوه چې ستا په رشته دارو کې څوک خوړی شي څوک یې نه شي خوړی. نو ګوره دا مسله ښه زده که. ستا مور او پلار یې نه شي خوړی، ستا نیو نیکي نه شي خوړی، ستا داسې پسې بره ځه، دې ته اصول وایي، دی نه شي خوړلی. ټیک شوه. څنګه چې ته مور او پلار له زکات نه شي ورکولی، د قسم کفاره نه شي ورکولی، سرسایه نه شي ورکولی، دا ټولې واجب صدقې دي. نو دقسې منښته چې کومه ده، نو دا هم ته مور او پلار ته نه شي ورکولی، نیو نیکه ته یې نه شي ورکولی، په هغوی خوړی نه شي، د نغدو په شکل چې یې نه شي ورکولی. ټیک شوه. دا ټوله خبره. او فروع چاته وایي، یعنې نورې څوک نه شي خوړی، ستا چې کوم فروع دی هغې نه شي خوړی. فروع دې ته وایي چې ستا بچي دي، ستا نوسي دي، ستا کړوسي دي، داسې پسې ځه ښکته، دی هم نشي خوړلی. ټیک شوله. او که د نغدو په شکل نو دوی له هم نشي ورکولی. او بیبي چې کومه ده، که خاوند منښته کړې وه نو بیبي نشي خوړلی، یا د نغدو په شکل و نو ښځې ته یې نشي ورکولی، او یا ښځې کړې وه نو خاوند یې نشي خوړلی، یا د نغدو په شکل و نو خاوند ته یې نشي ورکولی. د دې نه علاوه چې څومره رشته دار دي، نو ګوره هغوی خوړلی شي. خو درېیمه خبره پکې دا وه چې مالدار یې خوړی شي که نه. نو ګوره چې دا مور او پلار او دا نیو نیکو او دا بچي او نوسي او کړوسي، دا که غریبانان مې ګوره نشي خوړی، او که د نغدو په شکل نو نشي ورکولی، او یا ښځه نشي ورکولی، یا ښځې منلی او خاوند نشي ورکولی. ټیک شوله. خو دا عام رشته دار اوس د دې نه علاوه خوړی شي که نه شي خوړی. نو که په دې کې کم مالدار دي که نه، که هغه پردي دي او که رشته دار دي، که کم پکې مالدار دي نو ګورې مالدار یې نشي خوړی. که دا مالدارو ته دې ورکړه نو دا منښته نه ادا کېږي. که مالدارو باندې دې وخوړه، یا د نغدو په شکل مالدارو ته لاړه، یا د خوراک په شکل مالدارو خوړه، نو ستا په منښته کې نقصان راغی، دا منښته ستا نه ادا کېږي. ګوره دا مسله ګوره یاده کړئ. زموږ په معاشره کې دې تمیز نشته. خلک دیګ پوخ کې وایي دا مې منلی دی، چیلې لال کې وایي دا مې منلی دی، میخه غوا لاله کې وایي دا مې منلی ده، او بې لګي خان او غریب او دا ورته ټول کېنه. یو عام خیرات دی، هغه ستا بچي، مور او پلار او مالدار او غریب ټول خوړی شي، نفلي صدقه ده. او دا چې کوم دی واجب صدقه دی ته وایي منښته او نظر. نو دا ګورې چې مالداري هغې نشي خوړی. دا مسله په ذهن کې ښه واضحه واچوئ. ټیک شوله. دا درې مسلې شولې. څلورمه مسله کومه ده چې آیا تا دا منښته کړی نو دې قیمت ورکولی شي که نه. نو ګوره دې کې موږ ته لږه خبره اسانېږي. څنګه اسانېږي؟ یو سړی ما چیلې منلې، خو ستا چې تا خبره لږه سخته کړه، ته وایې چې مالدار یې نشي خوړی، نو زه پکې دا تمیز خو نشم کولی چې په ده زکات کېږي که نه کېږي. یا مطلب ما دغسې منښتې خیرات کړی او کسان راغله، نو زه خو دا تپوس نشم کولی چې هلکه ته مالدار یې که غریب یې، او نه دا تمیز کولی شم په کلي او په علاقه کې په محله کې. نو مطلب دا دا خو لږه مشکله شوه ماته. نو بیا دا جواز هم په شریعت کې شته چې دغه چیلي یا دغه دیګ یا دغه میخې چې کوم تا منلی و چې زه به یې لالوم، پخوم به په خلکو به یې خورم، نو د دغې قیمت هم ته راغستی شي. بس قیمت یې راواله د نغدو په شکل باندې. او دا چې کوم دی فقرا، مساکین، غربا وګوره او په هغوی کې چې کوم دی تقسیم کا. بس بالکل ستا منښته څه شوه هغه ادا شوله. نو ګوره دا یو څو ضروري خبرې دي چې هغه ته په خپله نشي خوړی، ستا نه بره او ستا نه ښکته، مور پلار نیو نیکه او دغه شان بچي نوسي کړوسي دی نشي خوړلی، او دغه شان مالدار یې نشي خوړی. هغه په رشته دارو کې دي او هغه که په رشتې نه بار دي، خو چې مالدار دي هغې نشي خوړلی. او څلورمه خبره دا شوله چې د منښتې قیمت ورکولی شي که نه شي. نو او تا چې څه څیز منلی دی نو د هغه ته د قیمت په شکل هم ورکولی شي. د دې سره به ستا منښت ادا شي. دې حوالې سره زموږ ډېر خلک په غلط فهمۍ کې مبتلا دي. دا خبره برای کرم تاسو په خپله هم واورئ، زده کوئ او دغه شانې نورو مسلمانانو ته هم ورسوئ چې د دې خلکو دا واجب صدقې خرابې نه شي او دا مسله زده کړي. الله به تاسو ته اجر درکوي. وصلی الله علی النبي.